څو د انګلیسانو جال چې دی بچاو کړی دی ځکه چې دی کې ستاسو زموږ مستقبل دی او هغې وخت کې چې کومه په اربونو روپۍ قرضه زموږ او ستاسو په دې صوبه باندې وه نو الحمدلله هغه هم ختمه کړې ده او دا ذکر ده سلام ہے سلام تیری جرت کو سلام ہے سلام تیری سیاست کو سلام ہے سلام تیری سیاست کو سلام ہے سلام او بیا تاسو دا مو کته چې دا اوس کوم حکومتونه تیر شوي دي چې مزید د لسو کالو نورو دعوې به یې کولې خو دغه مرد میدان مرد حور چې په دې پاکستان کې کله مطلې هغه کمر بسته کړی دی خلکو خلاف چې دا زموږ د دین جړې هم کمزورې کولې زما د استحکامه پاکستان دشمنانو مو زما د نظري دشمنانو مو او زما او ستا د ماشومانو مستقبل هم په دغه باندې دي لګولو د بد اخلاقۍ د بد تنظیمۍ درس یې ورکولو لګیا وو نو الحمدلله دغه مونږ خلکو ته وښوده چې کوم د لسو کاله نور خوبونه لیدل هغه لس کاله نور چې دي نو هغه به په قید کې واچول الحمدلله ورونو دا یو ډېر بهترینه موقع ده او دغه تاریخ به مونږ دهراو کله چې دا نوښار یو قومي حلقه وه او په دې باندې مولانا عبدالحق صاحب الله دې په بهترینو جنتونه کړي هغه د دې ځای نه زموږ او ستاسو مشرانو کله پاس کړی نو الحمدلله د هغه نه الله تعالی ډېر ګټ کار اخیستی و او دغه څلور پنځه علماء کرام په 342 پارلیمنټ اراکین باندې مضبوط او باری ثابت شوي وو ځکه چې دې سره د الله طاقت و د ستاسو ټولو دعاګانې وې او کله چې د ناموس رسالت او د ختم نبوت خبره راغله الحمدلله الحمدلله چې دې نه بله غټه خبره په دنیا کې نشي کېدی نو هغه کردار هم الله تعالی ستاسو د دې خطې نه او ستاسو د مشرانو نه اخیستی نن بیا هغه تاریخ دوراول دی نن بیا هغه قاید الله تعالی موږ ته راکړی دی نن بیا هغه وخت په دې صوبه باندې په دې ملک باندې راغلی دی کوم چې د اغیارو د یهود و هنود کوم چې مطلب دولمبري او د سوشل میډیا په وجه باندې د علماو خلاف دا قوم نوجوانان بد اخلاقه کوي بدتمیزه کوي نو انشاءالله د دې خلاف به یو ځل بیا دا برګ اجنډا او دا د کتاب انشاءالله راځي په دې صوبه باندې او په دې نوښار باندې انشاءالله ورونو واضح پیغام د خلکو ته موږ ورکول غواړو چې زموږ سره دې ټیم کې مقابله کې هیڅوک نشته ځکه بغیر پارټۍ او یا یو نوملوله پارټي چې د هغې ټوله ورځ لس ورځې نه وي شوې هغه چې دی نو الحمدلله زموږ سره مقابله نشي کولی واضح پیغام دی چې وګونه دا به صرف او صرف کتاب ته انشاءالله غورځېږي او دې ځل چې دی نه زما کارکون نه زما عالم نه د عوام هیڅ قسمه دولمبري چې دا نشي برداشت کولی دا عوام چې کوم دوک درجو په جمعیت علما اسلام باندې اعتماد کوي او شاملېږي نو انشاءالله څنګه چې حق به یې تاسو ته ووایي په صوبه کې کلیر کټ حکومت زموږ روان دی او په مرکز کې هم غټه حصه الحمدلله زموږ وي لہذا دا یو بهترینه موقع زموږ صبر زموږ د علماء کرامو دا صبر او دا زموږ د قائد دا کردار چې و الله تعالی مطلب یو بهترینه موقع موږ ته راکړې ده خو موږ او تاسو د خپلې نوښار دا ترقي کول غواړو د خپلو ماشومانو مستقبل فکر کول غواړو د خپل دین چرې مضبوطول غواړو نو وروڼو دلته کې به زه تاسو ته د دین یو خبره وکړم حکم به درته بیان کړم چې زه مسلمان یم په دې وخت کې به دا اسلام یو حکم کوي یو آرډر کوي چې کله د حق او د باطل خبره راشي نو ته به د حق سره ودرېږي او الحمدلله زما د جماعت نه بل حق جماعت نشي کېدی او بل طرف ته ما ته دا نه وایي چې زه مطلب ملګرتیا صرف مطلب د حق جماعت سره کوم دغې ته انفرادي عمل وایي کو تاسو ټول ملګري کتاب ته وډ ورکوئ نو دا انفرادي عمل دی خو په دې وخت کې په دې لمحه کې کو زه مسلمان یم ما ته اسلام دا آرډر کوي چې ته به اجتماعیت ته چې د فوقیت ورکوې په انفرادیت باندې لہذا تاسو دغه درخواست کوم چې راځئ وروڼو میدان ته روزو کردار ادا کړو حرکت کې راشو دا یادو سره تاریخ ډک دی د داسې واقعاتونه چې کله د اجتماعیت ضرورت راغلی دی او د هغې وختو مسلمانانو کردار ادا کړی نو هغه مدارس هغه مساجد و هغه د دین مرکزونه چې دي نن شرابخانې ډبخانې او کلبونه دي زموږ او ستاسو راتلونکي نسل
زمونږ دا تقاضا کوي چې څنګه موږ الحمدلله د 1400 سال نه بعد هم په اسلام په ازادۍ سره دلته کې وخت تېرو نو زمونږ راتلونکي نسل دا موږ باندې حق دی چې موږ خپله حصه په دې کې واچو او اجتماعیت طرف ته روزو اول د کور نه شروع کړو زمونږ زنانه همیشه دپاره ساده وي دغه زمونږ مخالف ماډرن لیبرل لوبډې چولې وي د سر نه تړلې وي هغسې زنانه راولي او چې زمونږ زنانه پوهېږي هغې ته نه اوټ بل طرف ته والي حالانکې دا یو ډېر غټ طاقت دی دا اوټ دا عام شی نه دی عام د دې ډېر چاپېر چې دا ستا ټوله د پاکستان مشري تاویږي تو که د دین چړې مضبوطول غواړې نو دغه اوټ طاقت باندې ته مضبوطولی شي کو د ترقیاتي کارونه کول غواړې چې په هغې کې انصاف وي په هغې کې حق وي نو دغه اوټ په ذریعه باندې ته کولی شوې دا اوټ هغه طاقت دی خو یو طرف ته کرپ پتی وي او بل طرف ته یو غریب سړی وي نو طاقت د دې اوټ چې دی دا یو طاقت دی لهذا دغه طاقت اول به د کور نه شروع کړو چې زنانو په دې باندې پوهیو چې بل چا ته دا اختیار نه ورکوئ په خپله به ځئ او دوه بچې چې کومې تاسو ته یو شنه او یو سپینه میلاویږي په هغې باندې به ډېر سکون سره چې دی مهر لګوئ او بیا د هغې نه بعد تاسو چې کله په بکس کې دغه اچوئ نو بسم الله وبرکت الله او انشاءالله تعالی په فضل باندې ماښام چې کله کولاویږي نو د مخالف دپاره به یو اوټ انشاءالله په دغه پلسې کې نه وي الله پکې دومره برکت اچوي او بیا اجتماعیت صرف دغلته کې ورونو ختم نه شو خپل خپلوان یاران دوستان په نورو کلو کې چې زموږ کم وس رسي نو هلته کې موږ حرکت کوو موږ به کوشش کوو نعره تکبیر نعره تکبیر جمعیت علماء اسلام जिंदाबाद جمعیت علماء اسلام जिंदाबाद جمعیت طلباء اسلام جمعیت طلباء اسلام مفتی کی جمعیت سندھی کی جمعیت जिंदा है لہوری کی جمعیت जिंदा है شاہد کی جمعیت जिंदा है قاری اسلم کی جمعیت जिंदा है مفتی اجمل غنی کی جمعیت जिंदा है جناب احد خٹک کی جمعیت जिंदा है جناب پرویز خٹک کی جمعیت जिंदा है جناب الہاد پرویز خٹک کی جمعیت जिंदा है نعرہ تکبیر अल्लाह अकबर دا ورونو دغه جذبه ده چې دا جذبه چا په کروڑو روپو نه ده اخیستې یاد دې وساتي کلاه پیغام دې ورته چې جمعیت علماء اسلام هغه طاقت دی هغه طاقت چې انشاءالله دې ځل به نوښار کې مونږ د خپل قاید هغه ارمان پوره کوو چې هغه وایي چې دا نوښار دا دیني مرکز دی د مدارسو مسکن دی اولیاء کرام پکې پراته دي او دا ولې مونږ نه ګټو بس دغه دوکې ختمې شوې انشاءالله راج به کوي دلته کې صرف دا برګه جنډه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا جنډه چې ده دا به انشاءالله راج کوي ورونو او دغه پروپاګانډې هم ختمې شوې چې دا یې څوک ودرولي دا یې څوک ودرولي دا الحمدلله زمونږ دا مشر قاید چې کوم اعتماد دی او د هغه چې کوم ویژن دی د دې ټولو سیاستدانانو ویژن راغونډ کا الحمدلله زمونږ د قاید په څېر چې رسېدی انشاءالله دا الله په فضل باندې تاسو که په دې اجتماعیت کې لږ کوشش ورونه وکړو نو انشاءالله چې دا کم زمونږ د دې نوښار سره سپېشلي دا ظلم شوی دی او دا کرپټ خلک په چې دي مسلط دي انشاءالله د دې نه بدل اخیستو دپاره بهترین د جهاد چې دی نو هغه وخت موږ ته الله تعالی تاسو موږ ته راکړی دی زه امید لرم چې انشاءالله دا اجتماعیت کومه خبره ما وکړه علما کرام ناست دي چې دې کوم موږ ناست ټول ملګري د خپل وس مطابق چې دی انشاءالله په دې کې کردار ادا کوو او انشاءالله د خپل علما کرامو دا شمله چې ده دا به موږ چتو او د کرپټ خلکو نه د دین بیزاره خلکو نه چې دی دا خپل نوښار انشاءالله دا به انشاءالله پاک و صاف کوو ستاسو یو ځل بیا په دې دومره مینه محبت سره اخلاص سره ناستي ده مونږ د زړه نه سلام پېښ کوو او انشاءالله په 8 فروری باندې دا د شکرانې نوافل ورته تاسو ته په ایډوانس کې چې دی نو انشاءالله د قاري اسلم صاحب نمونه اسلام احمد لاهوري صاحب وسیع طرف ته چې تاسو ته دعوت درکوو چې د هغې تیاری چې دی انشاءالله د 8 فروری د ماښام دپاره د اوس نه انشاءالله وکوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین